حاجیانو مشکلاتو اسانتیې دپاره د عمر صاحب د تحقیق دپاره بلند اواز ته صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
زخمیان یتا خمانا دا خمانا دا زخمنا پټ کړي یتا خمانا دا زخمنا پټ کړي یار د ګران شو دنیا کی زندگی تلور نلعنات وی اچھا زہرا بی بی ظلم کړی وی یا حسین عظیم ذکر قبولیات دوارا بلند اور صلوات محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة پروردگار جان حقدار قوم شهدا خصوصا بنیان مجلس حقدار باندی ولی سوان رحمت بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برای تعجیل ظهور امام الزمان با آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضا فاطمة بن محمد وأهل بيت محمد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سامعین محترم جماعت ثانی نن اول دی چې منسوب دی در ایام زهره مرزیه سلام الله علیها شهادت سره عظم الله اجورنا و اجورکم عندي حوالی سره پیغمبر اکرم مشهور معروف حدیث متوسط خدمات کی تلاوت کړه غواړم خپل نکي زبان سره سره د کائناتو تخلیق باعث و سبب ابي عظیم ورمنی حوالی سره حدیث کی دی څخه پروردگار عالم آدم علیه السلام خواب کړی کله روح ورکی واچولو تعقل و تفکر قابل شولو نو عرش طرف ته سترګې اوچاتې کړې پوښتنه کوي پروردګاره هل خلقت من طین قبلی پروردګاره تو ما مخکې چوک خور نه خال کړي دی ندا کېږي دا مخلوق مې ضرور خال کړي دی اما خور نه پروردګاره څه شي من نور عظمت دی خپل عظمت نور نم خال کړي پروردګاره د بچوب وی زه تو خپل عظمت نور نه خال کړي دی لګي وخیا موتا نو ندا کېږي آدم عرش طرف ته سترګې وغړوي فلما رأى إلى العرش رأى 5 أنوار ركعا وسجدا پنځه انوار یې ولیدل چې رکوع سجود حالات کې مشغول دي بیا آدم علیه السلام تعارف ونه غواړي پروردګاره لږه معرفي راته وکړه نو څه نه وي هغه مشهور و معروف حدیث بیا دلته دی انا محمود هذا محمد انا اعلی هذا علی انا فاطر السماوات والارض هذه فاطمه تا اخر
هغه نه وروسته ورته لولاهم لما خلقت الجنة ولا النار. ای آدم که چیرې دوی نه وي ما جنت خلق نه کول، جهنم ما خلق نه کول، ولا العرش عرش ما خلق نه کول، ولا الکرسی کرسی ما خلق نه کول. ولولاهم لما خلقتک، که چیرې ته نه وي که چیرې دوی نه وي ته ما خلق نه کول. دې ته دې باعث تخلیقي کائنات. بیا ورته هېڅ فایده لکه یا فایده لك يا عندي حاجة، فإذا لك لدي حاجة يا عندي حاجة فتوسل بهؤلاء الخمسة. يا آدم کله د حاجات پیښ شي نو بیا دوی ذریعې سره مونږ توسل وکړو. فبعزتي وجلالي، ما خپل عزت او جلال باندې قسم ته محشر میدان ده یو داسې کاسې ما محضر ته راغللو چې دوی حوالې سره ذرې برابر د هغه زړه کې بغض و عداوت و لأدخله النار ولا أبالي، جهنم ته بداخل کوم پروا بیا ونه. یا اندیش سره حدیث مبارکی کیسا څنګه کې هو بیبي سلام الله علیها محور ګرځیدلې دي چې کله پنځتن رسی کې سلام دي صلوات و محمد علی نو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کیسا یوا کنارا یوا گوشه نسی دغه الفاظ سره هغوی حوالی سره رب ته مخاطب کیږي. اللهم انا هؤلاء اهل بیت. هغه ټول حدیث نو ورېدلې دي، لحمهم لحمي دمهم دمي یولیمانی و یولیمهم. یوا دعا مو تاسو د پاره راځي، اللهم والی من والاهم. خدای ته مینا وکړو کسانو سره چې چونکې ما اهل بیت سره مینا کوي. وعادي من عاداهم. جبرائیل بیا پوښتنه کوي دې زمن کې پروردګار یا رب ومن هؤلاء تحت الكساء، کیسا لاندې چوبي نو رب طرفنا کومه معرفي کیږي هغه خپل مثلا تفصیلی معرفي اشته ایوا جمله کې دا ده هم فاطمه و ابوها زهرای مرضیه محور ګرځولې واندغه زهرای مرضیه د څګل دی ولسم امام حسن عسکری علیه السلام حدیث طرف ته مراجعه کو آتا ایدی بی بی عظمت خرو وضاحت کی سغی نحن حجج الله علی الخلق و امنا فاطمه حجت الله علینا محجت یو خلق باندې و زهرای مرضیه خدای طرف نه مو باندې حجت علماء مجلس ته حجت یعنی واسطه فیض موضوع ته سره رسیږي چا ذریعہ سره رسیږي ډایرکټ نه رسیږي هغه ذریعہ ته دی واسطه فیض دا ائمه دي فلا موضوع دغه حدیث اوریدل بیومنی رزق الورا حجات ذریعہ سره ورا یعنی مخلوقات ته رزق ملويږي چاهه هغه کوم یو رزق ویل نه دی رزق مادي رزق معنوي هر یو رزق خدا ته معصومیه امنا فاطمه حجت الله علینا یعنی که خدای طرف لکم فیوزات ملويږي مو ته مستقیم نه رسي زهرای مرضیه ذریعہ سره اندی وجه ام الائمه او دی ام دی جړدا اجړ سره رول دی ونی کی اجړ دارو دې تغذیه کوي ونی تا ام الائمه یعنی ائمه او ته تغذیه کوي رب طرف لکم فیوزات اثر سی ائمه اطهار علیه الصلاه والسلام دغه زهرای مرضیه ذریعہ سره رسي اندی وجه ام الائمه یا ام ابيها اگر روایات بات و سوری دلی مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام بیمار دے علامہ مجلسی بزرگوار بہار کی دغه نقل کړی دی بیمار دے تبه غالبا و بیرو وګتی ابو ابو کې لوس لمدوی به خپل ټنډي باندې کیږي ودا جمله یا اما یا فاطمه علامہ مجلسی بزرگواری سره حکیم نه عباس خبره سرزد نه کیږي دا جمله چی د باره ویل یا مجلسی بزرگواری الاستشفاء شفا طلب کوي د باره یعنی امام باقر علیہ السلام چې مستجاب الدعوات هغه څه کله دعا کوي خدای ته زهرای مرضیه واسطه کوي پروردگار ته زهرای مرضیه واسطه سما باندې رحم وکړي اندی ته حجت الله علینا یو د امام صادق علیه السلام حدیث نه خروغه پات لګي چې زهرای مرضیه ته زهرا نبی دی نو جواب ملوي کې دیوا چې نه کله پروردگار علام د نور خال کړلو یا نور او بوهات نه اټوله ملائکی سجده ریزی شوی پروردگار محضر کی پروردگار د سرانګي نور ته خال کړي یو څنګه پیغمبر اکرم دا هغه نور عطا کیږي معراج حدیث معراج کی هغه معنا او عطا کیږي هغه څنګه نیموي هغه نه یو نور ساتي کیږي پیغمبر خپل ففزعت منه یو د سې جبان نور وس زونه حیران شو
پیغمبر څه چې نه حیران کېږي واقعا نه بیا عجیبه جبرائیل نه پوښتنه کوي جبرائیل دی چا نور دی نو لیدا کېږي دا یخ چا نور دی اسمان کې منصوره نومېږي ځمکې باندې فاطمه نومېږي بیا رب طرفه نه لیدا کېږي چې دا هغه نور دی چې دغه به زه خپلو انبیاو نه یوه نبي صلب نه دغسې نور وباسم افضله علی جمیع الانبیا چې هغه نبي به زه ټولو انبیاو باندې هغه ته برتري او فوقیات ورکوم دغې جملې سره واخرج منه نور الائمه الذين يهدون بامرنا دغه نور نه به زه د خپلو ائماو نور وباسم چې هغه ذریعې سره زه خلق هدایت کوم یعنی نور زهرا واسطه جوړ شو نور ائمه دپاره دې ته دې حجت الله علیه آتا حدیث قدسی کیا دی لولا فاطمه لما خلقتکم کچری زهرا مرضیه نه تاسو ما خلق نه کول انتی ته دې حجت الله علینا ان الله یرضى لرضا فاطمه پیغمبر اکرم دی دا د بیبي عصمت کبرا باندې دلالت کوي ان الله یرضى لرضا فاطمه ويغضب لغضبها چې تاسو کوم چې نه بیبي خفا دی هغه نه پروردگار خفا دی چا نه بیبي رضا دی هغه نه پروردگار رضا دی یو مورد نه ویل بلکې علی الاطلاق مطلق طور باندې ویل چا نه هم چې نه هم بیبي خفا دی هغه نه پروردگار خفا دی اوس دا تصور کیږي آیا دا کیدای شي مثلا د مخلوق رضایت او یا عدم رضایت هغه باعث جوړ شي د خدای رضایت او عدم رضایت لپاره یعنی خدای رضا یا خدای غضبناک شوه تعبیر جوړ شي د خپل مخلوق دا اعتراض هغه کسان کې چې قرآن مثلا اجنبي دي قرآن اوریا دي قرآن کې داسې انداز ډېر زیات نظر ته راځي مثلا پروردګار خپله یې من یطع رسول فقط اطاع الله من یطع رسول چا رسول اتباع وکړه اطاعت یې وکړه هغوی خدای اطاعت وکړه یا بل ځای کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یا بل ځای کې چې ادم او حبیب هغه ګناهګار که چېرې تا ته راشي تا محضر کې ما نه مغفرت وغواړي لوجد الله توابا رحیما پس دغه انداز وی پیغمبر دغه انداز یو انداز دی ان الله یرضى لرضا فاطمه ويغضب لغضبها روایاتو ته چې کله مسترګې غړو غضب یو عنوان خود بذات خود یو مذموم شی دی منفور شی دی چې غضب نه دی البته هر یو غضب دوا قسمه دي یو غضب منفی یو غضب مثبت غضب مثبت یعنی خشم مقدس ہوتے غیرت دینی دې ډیر زیات موارد قرآن کې بیان شوي دي د بیبي غضب شول په باره کې آیا بیبي غضبناکه ده روایت کې چې چونکې دغه غضب مقدس خشم مقدس نه وي هغه سره ما په نږدې څه میلیونه لري پروردګار کې دا روایت به تاسو اورېدلي امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام نه نقل دی مولوی څه رب طرفه نه یوې علاقې باندې عذاب نازلولو دپاره دوې ملایکې نازلې شوي چې تاسو هغې علاقې باندې عذاب نازل هغه دوې ملایکې چې کله رسي هغې علاقې کې کس یو عابد و زاهد انسان دی چې خپل عبادت کې مشغول دی ایوه بلې ته هېڅ آیا دا یا مورد عذاب دی دا ته عذاب نازلوي زه به پروردګار نه پوښتنه کوم چې کله پروردګار نه پوښتنه وکړله نو رب طرفه نه ندا کېږي چې ملکو خپل کار وکړئ یعنی دویان پختنه کېږي ویلې پروردګار نه جواب ملويږي چې هذا الرجل انه رجل لم يتغير وجهه غضبا لي دا یو داسې سړی دی چې د اوسه پورې چې د ما دپاره غوسه نه دی کړې د اوسه پورې چې ته ما دپاره د چهرې کې چې ته تبدیلی نه دی راغلي لم يتغير وجهه غضبا لي پس خشم مقدس ضروري دی قرآن کې انبیاو خشم مقدس کړی مثلا هغه خپل حیثیت په مطابق خشم مقدس برویګار راوړل لپاره مختلف موارد ځنه ځای کې انسان خیرو سره کوي اظهار ځنه ځای کې مثلا دمکې سره کوي ځنه ځای کې عملی اقدام سره کوي ځنه ځای کې هجرات سره کوي مثلا یونس علیه السلام ودانوني ذهبا مغاضبا مغاضب غضبناک دی ذهب پرېښللو هغه ځای چې کله یې ولید قوم باندې عذاب نه دی غصې انداز کې ووتو خپل کلي یا مثلا سلیمان پیغمبر چې کله هدهد نه ولیدو دا جمله یې ویله ما لي الله ارى الهدهد هدهد ویلی نه بلی څنګه خایب دی که چیرې راغللو خپل غیبات مواجه عذر پیش نه کړلو لأعذبنه عذابا شدیدا دمکی یا دې شان سره چې کله نوح علیه السلام خپل قوم کې ډېر زیات تبلیغ وکړلو اوس فایده یې نه وکړه غصه شول غصې کې خیرې وکړې ربي لا تذر على الارض من الكافرین دیارا خدای ځمکې نه نامه ورکوي یا دې شان سره موسی علیه السلام چې کله واپس راځي کسي چې هغه قوم یې مسله فرض شوی دی سمیري واجب
نو څه وکړل فاخذ براس اخيه خپل ورور سار ویښتونه راونیول واخذ الالواح هغه تورات ولا تختی وګرځول اندې د دې خشمي مقدس زهرای مرضیه یا غصه کړی دی غصه چی لپاره ضروری دی ځنه موارد خیل دی علماء مثلا حق مسلم یې چوکله ضایع کیږي هغه د پر انسان په ګوته غصه وکړي دغه مواردونه یو زهرا آیا چې د حق مسلم غاصب شوی دی چې د حق مسلم پایمال شوی دی زهرای مرضیه غصه کړی دی واقعا یو حق مسلم پایمال شوی دی هغه فدق ځکه په بری کې پیغمبر سره تاکید کړو اوس چوک سزا ورته څه پوهیږي د حق مطالبه لپاره مولوی متقیان خو چور سره خبره نه اورېده هغه جملې نه پته لګي چې زهرای مرضیه ته یې څه زهرا یا بیبي پښتنه ونه کوي چې یا علي وورم د مدینه کې ته چوک سلام نه نو مولوی د څه دې نه بڑ کر دے زه چوکا سلام کوم ته جواب نه درکې اوس دې معاشره کې د مولوی پوهیږي د حق مطالبه لپاره آباس دي وګورئ یو داسې بنده پوهیږي چې هغه خلکو هغه ته ویلیو کوي احترام کوي هغه زهرای مرضیه شخصیت حق اعتراض اور باندې نشو کوي حق احترام ما کول څه ویلي پیغمبر قدرمن لور دی په طرف ته مولوی متقیان کور والا پس زهرای مرضیه پوهیږي غصه یې وکړه غصه مختلف موارد دي ټولې پروي کار راوړل فریاد یې وکړلو خطبه بیبي خطبه وکړه هغه فریاد دی حق مطالبه ده اندی شان سره نفرین یو کړلو خیری وکړلې او کسانو ته چې حق غاصب کړو روایت دی مقام مسعودان المنزل اورسته کو څو ریزو پوری مسلسل بیبي وته خیری کړی یو اندی شان سره بایکاټ کړی د مولوی متقیان دغه وصیت نامه سره طریقه دی یا علی ایموجی نصیب باندې پلانټای پرې نه کړی بایکاټ یو پس بیبي انده غضب نه پروردگار غضب نه کوي یغضب لغضب یاردا لرضا فاطمه بس صحیح بود برای سوچم یوم مهر فاطمی طرف تا زهرای مرضیه طرف تا مختصر اشاره کنم الحمدلله ما دوست که بدسی چوبلیوی سر باندی زهرای مرضیه غضب نه ولی سے بیبی غضب مربوط ولایت غاصب سر الحمدلله ما دوست ولایت کری بیبی خوشحالی کی مهر فاطمه بیبی محبت وکسو بیبی چو سر مینه دی بیبی ما دوست سر ډیر زیاته مینه یعنی چوکا سره ولایت کوي دی اوس لري ډیر مینه کوم ځینې یو روایت دی چې کله د زهرای مرضیه عادت پروګرام دی محفل منعقد دی پیغمبر غوړي سره عهد خطبه ولوي زهرای مرضیه راځي بابا د مخ ته کې بابا کې کېدای شي مو ته یو بل مهر روایت کې دي چې بیبي په قسم د مهر یو مهر مادي یو مهر معنوي مهر مادي به څه مهر معنوي سلسله کې بیبي ودرول لوري څه شي مهر وایي یو مهر بل عطا شوی بابا که کېدای شي ما ته تا امت ګناهګارانو شفاعت مهر کړو پیغمبر صفات دی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مستوى ای بیبي دغه جملې سره پیغمبر خاموش و څو یم قدر منی لور زهر یو طرف ایدی مطالبه بل طرف ته رب رضا سی خاموش جبرائیل نازل شو درود و سلام نورسته یا رسول الله دغه برګه شنه باندې وا کپڑا وا پرې شمله دا مو رب طرف نه وروړي څور باندې لیکلی هغه کپڑے باندې دا لیکلی مهر فاطمه شفاعت امت ابيها ای بیبي حق مهر د خپل بابا امت شفاعت بیبي دغه کپڑے باندې څه وکړل پورا پوری محفوظه ستلی وا څه کله د شهادت سپارو مولای متقیان ته ویل کړل یا علي دا کپڑا به مو سره کفن لاندې موسیمي باندې کېږي زما شهر میدان ته دغه کپڑے سره رسوم خدای دې خیام خدای ته مو سره عهد کړل ناصر بدو بیبي شهادت مقام المنزل ورسنه شوی ځنه روایتو کې چې مسعودان المنزل د بیبي نه دی رسېدلی دا لمحاتو کې هر کس چې یو څه سره کې چې بل څه سره کې بیبي سره وښوي مو تاسو سره یې سره وینم اما مبارک سترګې وچات دي کړي اللهم انی اسالک بحق من استفیتهم خدایا ته هغه واسطه چې تا باندې ګرام دي د بل جمله کې راته دردناکه دی و په حق بکاء ولدی خدایا اوس به ما غم کې ما زمن شوری ما حسین شوری ما زینب شوری
امام حسن بجوری خدایا تو ته امام حسینی شړا واسطه خدایا تو ته امام زینبی شړا واسطه اغفر لعصات شیعتی خدایا امام گناهگار شیعه وبخشی سوره مینه دې ما تاسو سره نه صرف د محشر میدان کې هغه روایت په موریدلې وي چې کله بیبي هغه وخی باندې تشریف فرما دي چې د آدم مهار جبرائیل نیولې دی و طرف ته بیا زره ملایکی بل طرف ته بیا زره ملایکی جنت دروازې باندې کله بیبي رسیږي لیدل کېږي بیبي جنت ته تشریف یو سره جنت ته قدم کېږدي خو یې څه بیبي په خاموشه ولاړې مخکې به نه ځي بیا به مصدر وحی نه ندا وشي زهرا فعل قدم نه کېږي نو عرض وو کی پروردگار نن ته محشر خلق ته معظمات وخیا ما مقام وخیا نو ندا بوشي زهرا محشر طرف ته واپس لاړ شي کله واپس لاړ شي زهرا دغه غږ به وشي ای زهرا چا باندې هغه ته کې کدي ځون سره جنت ته پوس روایت کې دي چې بیبي په خپل شیا د سیا نورو نه جدا کې لکه څنګه مرګ لګیا د نو کې اخی د نه جدا کوي اخر او په دني دي ته دې مهر فاطمه ان الله يرضى لرضا فاطمه اسو جمله به عنوان توسل روي دي مغاسل پیغمبر ای شهادت درې ورځې نه وی پر زخونی نه راووتم چې د زهرای مرضیه خونی نه د لوګای خیوس امو ذهن د فور د پیغمبر دغه حدیث راغله چې آیا کومې خونی کې چې کله مړې وشي هغوی ته پکار دي ترورې زپورې اور وټل آیا زهرای مرضیه د پیغمبر دغه حدیث نه دی اورېدلی آیا مولای متقیان د پیغمبر دغه حدیث نه دی اورېدلی دا کاس یې چې زه استفسار دپاره پوښتنې دپاره راغلم چې زه مولانا او بیبي نه پوښتنه وکړم یې چې کله هغې محلې کې قدم کېږدولو چې د علي او د زهرا کور و سترګې مو وغړولې چې کوڼې دروازې باندې اور لګېدلی زهرای مرضیه در و دیوار منځ دی د زهرای مرضیه خونې دروازه د سیزې حسنین د ژاړي هرې چا مړی نه دی راوړي بلکې ظالمانو د بیبي خونې دروازې باندې اور لګولی دی عزادارو یو اور مدینې کې ولګېدو چې دغه اور مقدمه جوړ شو د کربلا اور دپاره یو اور کربلا کې لګېدلی و مدینه کې کومې اور ولګېدو هغه اور لګېدلې وخت باندې مولای متقیان موجود و اصحاب موجود و سلمان موجود و خو کربلا کې کوم اور ولګېدو هغه اور وخت باندې بیا هیڅ نه و موجود عباس د القمې په غاړې خو بیولی و اکبر سینې زخم خوړلی و مدینه کې کوم اور ولګېدو هغه اور وا چې نه بیبي در و دیوار باندې راغلله کربلا کې کوم اور ولګېدو هغه اور وا چې نه د واړې فاطمه واړې واړې لمنې وسولې عزادارو مدینې کې کوم اور ولګېدو خلک بیا ورسته راجام شول هغه اور یې خاموش کړلو خو کربلا کې کوم اور ولګېدو یې اور مړ کولې لپاره بیا هېڅوک نه و پاتې روي دی یایي ما سترګې غړولې و د الوړ کات والا ورمنه دی کله خیمو ته یې ننوځي کله خیمو نه بهار وځي امام ذهن کې دغه جمله راغله کېدای شي قیمتي اساساونه خیمو کې پاتې وي چې یا منه د سترګې غړوم هغې بیبي یو بیمار خپلې غېږې کې اوچات کړی دی ما پوښتنه وکړه دغه ورمنه چوک دی نو جواب میلاویږي دا د علي او د زهرا قدرمنه لور زینب دی و هغه بیمار زین العابدین دی عزادارو اولیای مکرمه بیبي سجاد مولانا پوښتنه کوي ما سجاده ور یاره خیمو باندې اور لګېدلی دی دا راته وایه خیمو کې پاتې شو یا بهر اوسو نو مولا ورته وایي علیکن بالفرار ما قدرمنو ترانګو خیمو نه بهر اوسوئ وړه بلبله دی چې یوه طرف ته په منډو منډو روانه شوم ما سترګې غړولې ما پسې ورسته ورسته یو سالم روان دی ما ډېرې منډې وویلې سالم نه خو سالم راورسېدو یو داسې ظلم یې وکړلو زه د کربلا ځمکې باندې ولوېدم بېهوشه شولم بیبي ای کله هوش کې راغلم ما خپل سر د قدرمنې ترور زینب غېږې کې ولیدو عزادارو اول جمله چې کله د بیبي نظر ترور باندې پرېوتو اول جمله څه وتې دا یې ورته نه وویله ترورې واړې واړې خپې مو خوږ شولې دا یې ورته نه وویله ترورې واړه واړه غوږونه مو زخمي شول بلکې وایي داس جمله څه وتې ای ترورې لږه وړه بوکرار وکړه
नो बीबी दो तेराई मां बड़ी नूरे नोरा द त्रोर सरवेले से सवे आमतों के मिसलो हत्रोर ताप शांत दे मुखबला बुगरा हुसैन नजरा ना कड़ी है अला लानतुल्लाह अलल कौमी अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन व सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल आज़िल अजलिल अकरम व बिल हुसैन कल असवद व या अल्लाह परवरदिगार मुनदा कलील दाजिया पली दरगाह की हसन कबूला मकबूला और ज़वल की परवरदिगार मुहर्रम शाद पर कमी हुसैन की मशहूर वसती परवरदिगार मुतफ़ल व मुनना महला अता की परवरदिगार कोर बांदे दर जिक्र सदके की रहमतुना बरकतुना नसील की परवरदिगार दुनियावी व उखरवी मुश्किलात बरतरफ अगर ज़वल की परवरदिगार मरीज़ान की खुसूसन अखलाक व पूर वाला बीमार दे जो ख्याल व मरीज़ान परवरदिगार सज्जाद मौला महशी कोई कोली व अजीर देने अतर की परवरदिगार टोला मुश्किलात बरतरफ अगर ज़वल की सूरतुल फातिहा परवरदिगार जामे हकदार कौम शुहदा खुसूसन बनियानी मजलिस हकदार बांदे वो वालिद से बांदे रहे अमीना को तरफ ना नाज़र देते मौसी दुआ दे अरिफा को तरफ ना नाज़र दे परवरदिगार टोला